السلام علیکم. خبر میډیا چینل کې دلته حل کلی وي. امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وي، ژوند په مزو کې به وي. اخیری زمانہ کې اخیری واقع دوستانو، یو ظالم خاون خپل خزه د اشنا سره په غلط کار باندې ګیر کړه او به خپل خزه سره د اشنا سره ډیره زیاته په بد حال سره کتل کړه. خاون ګوري چې زما خزه په پردي سړي سره پکټ کې پتله او هغه سره زنا کوي، بدکاری کوي، نو خاون نه هغه ځای کې خپل بلداش لار هغه ځای کې نه خپل خواش او خواش لار او تمانچه راوغسته په خپل خزه باندې د ذکر او په هغه خزه په اشنا باندې د ذکر او دوانه قتل کړ. دوستانو له یو څخه خزه ډیر زیات ظلم کړی دی، خزه وسره ډیر زیات زیاتې کړی دی چې خاون په دوکه کې ساتل او خاون ته ویلي چې مینه تاسو کوم، خو په منځ کې کاته بل او په منځ کې به ځان الکان غوښتل، په هغه الکان سره به زناګان کوي او په هغه الکان به پیسې اغستې، خو بیا اخر خاون مجبور شو او خپل خزه قتل وکړو او د خزه سره د اشنا قتل وکړو. دوستانو دغه اشنای د کم ځای او دا واقع په کم ځای کې مخې ته شو. خاون پولیسو ته اصله حقیقت ښکاره کړ چې بیا خاون پولیسو خلاص کو د جیل نه رها کو. دوستانو ټول معلومات په تاسو ته د په ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې مکمل معلومات او ځان خبر کړئ. دغه رنګ نور معلوماتي ویډیوګانې په زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، نشان اوس خامخا وغه زموږ خالي وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو مینوالو د ظلم انتخاب شوی دا خاون خپل خزه او د خزه اشنا دوانه په غلط کار باندې ګیر کړی دی، هغه غلط کار ګیرډونه وخت خاون خپل خزم قتل کړی او د خزه اشنا هم قتل کړی دی. دوستانو خاون ګوري چې زما خزه په دې سړي سره پکټ کې پتله هغه سره زنا کوي، بدکاری کوي، غلط کار کوي، خو بیا هغه وخت کې خاون مجبور کیږي د خزه قتل ته، ځکه چې خاون پښتون دی، پښتون عزت لري، غیرت لري. د خپل عزت د وجې د خپل غیرت د وجې خاون داسې کار وکړو چې د خپل خزه او د خزه د اشنا قتل وکړو. دوستانو داسې نه پکار چې تاسو یو واده وکړئ او د هغه واده نه بعد به تاسو په دوه سره غلط تعلقات ساتئ. داسې هیڅ کلمه کوئ، ځکه چې تاسو په کور کې تاسو پلار عزت، تاسو د مور عزت، هغه غلط کار کو سره تاسو ژوندۍ خو ختم شي، خو تاسو مور او پلار عزت هم ختم شي. دا غواړم نور معلوماتي ویډیوګانې په زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ، نشان اوس خامخا وغه زموږ خبري وانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي.